چې ایمان وسرئ نو که سړی لږه نیکي موکي نو د هغې به په دوچندو چوچندو اجر د الله په نزد میلاویږي. من عمل صالحا من ذکر او انثى، الله فرمائی که نارینه وي او که زنانه وي او نیک عمل وکړي، خو په دې شرط چې وهو مؤمن دی مسلمان وي. نو فلنحینه حیاتا طیبة، دله به مونږ په دنیا کې ښکلی ژوند ورکو. ولنجزینهم اجرهم باحسن ما كانوا یعملون، او آخرت کې به مولا بهترین اجر او خوشحالی ورکو. ګوره شرط ایمان دی بس. مونږ ورته عقیده وایو، ایمانیات ورته وایو، معتقدات ورته وایو، اعتقادیات ورته وایو. ایمان زمونږ پښتانه ورته وایي. د ټول نه مخکې خبره د ایمان شو. بس رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چې کله نبوت او پیغمبري ملو ټولومبی اعلان دیو چې د خلکو ایمان درست کې. یا ایها الناس، د مکې په بازارونو کې او د مکې په کوڅو کې به ګرځېده او آواز به کو، ای خلکا قولوا لا اله الا الله یولوا منه تفلحو، کامیاب بشي. ابو جهل به خاورې راغشتې او د رسول الله مبارک په سر باندې به یې د شانه غورځولې، وایي دا سړی م د زوړ دین نه ګورې وانه وړي، دوکه م نه کړي. او هغه به وایي قولوا لا اله الا الله. لومبی مونځ لا نو، روژه لا نه وروسته فرض شوې ده، حج لا نه وروسته فرض شوی دی، زکات لا نه وروسته فرض شوی دی. لومبی خبره دا وه چې قولوا لا اله الا الله، یو خدای ومنئ. او بیا د خدای نه پس دویم عقیده ورسره متصل دا ده چې محمد صلی الله علیه وسلم د الله رسول او د الله خیری پیغمبر. او بیا کتاب د خدای منل. تاسو امنتو بالله کې نه وایئ امنتو بالله و ملائکته، د خدای په ذات زما ایمان دی. نو دوه قسمه خبرې دي. د خدای ذات دا چې الله شته، یو ځکه ډېر خلک وایي خدای نشته، لکه د چینیان او روسیان. او دویم دا دی چې الله پاک شته دی هم، او الله یو هم دی. ګورئ دوهم نه دی لکه هندوان چې وایي، عیسایان چې وایي عیسی علیه السلام ته خدای وایي، د خدای زوی ورته وایي. یهودیان چې وایي دوهم نه دی، یو دی. الله شته هم، څو خبرې شوې؟ دوه. الله شته هم، ورپسې یو هم دی. او درېیمه خبره څه ده؟ د الله ښکلي صفتونه هم شته. د الله علم، او د الله په شان علم د هېچا نشته. د الله قدرت، د الله طاقت، د الله لیدل، د الله اورېدل، د الله صفتونه دا د بل چا نشته. الله چې څنګه لیدل کوي، قسم دې که داسې بل څوک وکړي. د شپې په تیاره کې په ځمکه کې دننه دا تخمونه ټول الله ته یو په یو معلوم دی. یو اونه به تو کرې او د هغې نه پاڼې غورځېږي، ما ته پته نشته چې څومره پاڼې پکې دي او څومره ته وغورځېدې. او رب العالمین ته ما تسقط من ورقة الا هو یعلمها، څومره پاڼې چې د اونو نه وغورځېدې، یو ونه نه ده که نه، په اربونو کربونو نه هم زیاتې دي، د شمېر نه زیاتې دي. د ټولې اونې پاڼې د هغې نه پرېوتېدل یو یو ورته معلوم دی الله ته. ولا حبة د ځمکې دننه په تیارو کې دانې هم الله ته معلوم دي، تخمونه هم الله ته معلوم دي. داسې علم د بل چا نشته. کوم لیدل چې خدای کوي، کوم اورېدل چې خدای کوي، کومې خبرې چې رب العالمین کوي. او بیا ورپسې درېیم نمبر خبره د الله کارونه، کوم نور چې پیدا کړی دی وراخېجئ یې، او کوم سپومې چې د شپې رڼا پې ورکوي، او کوم ستوري چې الله راخېجي، والله که داسې بل څوک وکړي. نو لومبۍ خبره په ایمانیاتو کې د الله ذات او د الله وجود او د رب العالمین صفات او د الله یووالی دی، وحدانیت تبارک تعالی. د حضرت امام ابو حنیفه
رحمت الله علیه زمانه و د هغه استادو حماد ډېر لوی سړی و او تابعي و او د احادیثو او د فقه امام حماد او حضرت امام ابو حنیفه رحمت الله علیه علم خدای پاک عجیب علم ورکړ دوه څیزونه دي رونو یو علم دی یو د علم سره عقل د بعض انسان علم ډېر کمی لږ وي خو هغه عقل او پویه ورسره زیات وي د هغه نه خدای ډېر لوی کار والی او د بعض انسان علم ډېر زیات وي خو عقل او پویه کمی نو د هغه غرق او تباه شي عقل سره علم دا فارسی باران وی یک من علم را 10 من عقل باید یو من علم للس من عقل پکار دی دا ضروری خبره ده یوازې په علم هم کار نه کیږي عقل او پویه ضروری شی دی چې هغې سره به ستا په ماحول باندې په معاشره باندې سوچ به فکر به مقتدا د حال ورته وایي هغې سره مطابقت او موافقت او نفس الامر او دا څیزونه کتل او د خلقو حالاتو ته دا خو ډېر ضروري څیزونه دي نو امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د خدای عقل او پویه ډېره زیاته ورکړې لوی سړی و لوی شخصیت او د دغې عقل او پویې په ذریعه به ته د قرآن او د سنت د مسلې راوباسي اوس علم خو د ډېرو خلکو شته په قرآن باندې علم خو د ډېرو خلکو شکر دی شته دی په احادیثو مبارکو باندې خو بیا هغه علم چې هغه سره عقل او پویه میلو شي او د یو آیات کې سوچونه او فکرونه کوي او په شلګونو مسلې ترې راوباسي دا هر سړی نشي کولی امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د خپل شیخ حماد د استاد ملاقات للاړ چې ملاقات للاړ اسیم د الله د رضا دپاره ملاقات کې ثواب دی ګورې ښه دا یاد وساتئ رسول الله مبارک فرمایي چې څوک د چا د ملاقات دپاره د الله دپاره لاړ دا اکثر خلکو ته ویم که یو خان د دې ملاقات لا نو هغه په الله دپاره نه ځي هغه دې له ځي چې هغه ورسره څه ښېګړه کړي یا تمې وي چې ما سره به څه ښېګړه وکړي یو افسر له چې څوک ځي نو هغه دې دپاره نه ځي هغه دې له ځي چې یاره دی به ما سره څه ښېګړه وکړي یا به ما نه څه شر دفع کړي دا دې دپاره ځي لیکن که یو سړی او عالم له ملاقات لذي یا یو نیک انسان له ملاقات لذي یا یو دعوت الله والا له ملاقات له نصرت لذي دا هغه مقصد سی صرف د الله رضا کته به چې دی قوم وي چې دا مسلمان خوشحاله شي نو د مسلمان خوشحاله ولوم څه عبادت دی کنه دا نیت دی چې دا مسلمان خوشحاله شي د دنیا په لالچ نه دا عبادت دی نو چې دی د کوره ووت او تر څو کور ته نی واپس شوی نو رسول الله مبارک فرمایي 70,000 فرشتے او 1,000 فرشتے دله د بخنې دعاګانې کوي خلق وی لکه پلان کې لازم چې ما ته دعا وکړي ما ته راځي تاله راځي بل راځي ولې ښه سړی دی د فرشتو نه خاړو شته دی دا ګناه نه پاکي هېڅ ګناه پکې نشته دا خدای مقربي دي سیارین دي دا الله کارونه چې فټافټ د څه ورته خدای وي هغسې کوي د خدای د حکم نه رب د سترګې نشي کولی لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون وما نتنزل الا بامر ربك ملاقات د استاد دا ګورې زه ته مسائل بیانوم ملاقات د خپل پیر صاحب ملاقات د خپل نیک سړي ملاقات د عالم سړي ملاقات د مشر ملاقات د خپل دوست خپل مور پلار لونو دا بالکل ځای دی کې اجر او ثواب ډېر زیات دی خو د ملاقات آداب هم زده کې چې ورشي داسې وخت کې ورځه چې هغه وخت کې دا ملاقات ټیمې ګورې بیټې به به نه ورځي ځان چې شپې په 12 بجې راپس په مخه شي وروډه به زه تا له ملاقات له راغلم نه
آداب داری چې داسې ټیم کې ورسه چې د هغه د خوب ټیم نی، د هغه د مطالعې ټیم نی، د هغه د کار اوس یو افسر دی وغلی ملاقات لازمه او هغه د دنیا په کار کې د خلکو مصروف دی او ته د کار وباسې دا خو تا خو نه کړل څه کار دی ولا بیا ورشه. یو ډاکټر دی مریضان ګوري تا لازم ملاقات لازم هغه وخت کې ورشه چې هغه د مریضانو نه فارغ شوي ولی هغه ته هغه مریضانو حق دی چې مریض وګوري. نو داسې ټیم کې به د ملاقات له ورځي چې کم وخت کې هغه فارغ وي د هغه اوقات وګورو معلوم کا. او دویم دا چې ملاقات له ورشي نو فضول ګپ شپ په نه لګې بل چې څه د مقصد یې هغه ورته بیان کا، فضول ګپ شپ په نه لګې او بار بروځي. مولانا اشرف علي تانوي رحمت الله علیه څومره لوی سړی څومره کتابونه یې لیکلي دي. واه واه چې د هغه د کتابونو پاڼې د هغه د ژوند په ورځو تقسیم کې نو پاڼې ترې زیاتې دي او ورځې کمې او د دغه زمانې مجدد و نیک سړی بزرګ. ما د سابق صاحب نه اورېدلي زره زړو سابق صاحب دا د موجود اوس وفات شوی دی سابق صاحب د رزړو او عبدالباری جان صاحب د دواړو وفات دي د عمرزو د صاحبزادګار صاحبزاده صاحب عبدالباری جان صاحبزاده صاحب رحمهم الله دواړو باندې د الله په قبرونو انوار نازل. وی مونږ په دیوبند کې ونو مونږ لاړو د مولانا اشرف علي تانوي رحمت الله علیه ملاقات ته دې په تانبون کې مونږ ویلار بشورت تانوي صاحب ملاقات وکړو ځکه چې یاد دیوبند نه بیا ځو پاکستان ته لکه هغه وخت کې هندوستان او پاکستان یې وو خپل وطن ته ځو نو بیا پته نه لګي چې ملاقات به وشي او که نه ډېر لوی سړی دی. ما فیصله وکړه سابق صاحب او مولانا عبدالباری جان صاحبزاده صاحب هم وکړله و یو بل کس یې راته یاد کړه د هغه نوم زه تاسو ته نه ښیم هغه زمونږ ملګری و د کامرې هغه وی چې زه خو نه ځم. مونږ ویل لکه داسې کار دی چې تانوي صاحب ډېر لوی سړی دی په دارالعلوم دیوبند غوندې مدرسه کې مفتی اعظم پاتې شوی دی او ډېر لوی شخصیت دی. نو ملاقات لتلل ضرور دی لاړ به شو پړه به مې یو ارمان پاتې او دعا ورته وایو که نه یاره وایي دا پیران داسې دی او پیران داسې دی پیرانو به دې شروع کړل او دا په ځای کې ناست دی او خانقاه ده او پیسې د خلکو نالې او لنګرې دي او دا زما نه لګي پیر میر زه بس څه کم مزه خو مونږ ورته وایو چې زه خیر دی اسې لاړ شه اسې به ملاقات وکړي خیر دی دعا ته مه غواړه که نیکبخته او خو به یې وینې که نه سبا د نه څوک تپوس وکړي چې سیف علي صاحب څنګه دی نو تا ته خو به پته لګي ملاقات خو به شوي وی ځان سره روان که دا درېیم ملګری لاړو طالب وی د په لاره د مولانا اشرف علي صاحب غیبت او بد وي او د پیرانو بدې وي لکه سالمه خوله له کنټرول که مو وایه د چا بد د بعضې خلکو په دې خنبیر کې د نیکانو بد لیکلي شوي دته دې زړه ته شیطان ناست دی الشیطان جاسم علی قلب ابن آدم شیطان رسول الله مبارک فرمایي د بني آدم په زړه ګونټې ماتې کړي ګونټې اذا غفل وسوسه چې د انسان کلم د خدای نه غافلي دی ورته وسوسې اچوي مونځ به مړی بیا به وروسته ماسخوتن ټول په یو ځای وکړو چې ماسخوتن شي د سهار نه به کښېرې شروع کوو بیا چې ماسخوتن شي د سهار نه به شروع کوو په دې کې پې وخړئ روژه ده زه مړی پرېږده ډز به ورکړو بیا به یې ونیسو که نه توبه به وواسو توبه لوی کور دی که نه اوس هم خلک وایي توبه لوی کور دی که نه او زمونږ دې بعضې مولیان هم خلکو ته اسانه کړی بس توبه لوی کور دی توبه لوی کور دی خو توبه هم ګورې شرطونه غواړئ په دې مې ته بیان کړی دی بیا به درته وکړم ټول مو پردې حق خورا او پردې حرام خورو توبه وباسو ماف کېږي به پردې حقونه دې په غاړه کې پراته دي د خدای حق دې په غاړه کې پروت دی مونځ روژه دې نه دي کړې حج دې نه دي کړې او توبه وباسه ماف کېږي به دا چې تر لامده خپل خیرات دی څه اسانه خبره خو نه ده
زما رونو بنیاد د خبرې واورئ. نو د بعضې خلکو زړه کې ګورې زما خو چې څوک هم بیان اورئ او ګورئ، زه خو به انشاءالله تاسو سره اصلاح خبرې کوم. زړه کې به غافلت مه پیدا کوئ، الله زړه کې راولئ. چې کوم وخت داسې وسوسه راشي وی الله لا اله الا الله، نو بیا پیغمبر مبارک فرمایي اذا ذکر الله خنسا، چې سړی الله یاد کی شیطان پنجې وباسي، خړتم وباسي، بیا به د نیکو ته توجه پیدا شي. نو چې دا مولیانو پسې خبرې کوي، نیکانو پسې کوي، جومات پسې کوي، پټکي پسې څوک جومات جوړوي، مړه دا ټول ځان له خوري. خدای نیکبخته نو ته راوړه که نه ولګوه، ځان له څوک څه له خوري. که څوک مدرسه چلوي مړه دا ځان له. هلکه تا سکول باندې اعتراض نه کوې، په مدرسه کې ظالمه. که څوک ګیره پرېږدي مړه داسې نه دغه له پرېښودی. هلکه ته خدای نیکبخته ګیري دشمن شوې. نو چې څوک لمونځ کوي دا څه ریاکار دی، مړه پرېږده. نو ته مه کوه، ریا ته وکړه که نه، پخپله هم نه کوې. دا شیطان ناست دی. نو د په زړه کې شیطان خړتم خښ کړي. نو رسول الله مبارک دا فرمایي چې د الله ذکر کوه، شیطان به خړتم ډر کوي. خیر ولاړو طالبون ته هغه اصلي مقصد له راځم چې طالبون ته لاړو د شرف علي صاحب رحمت الله علیه خانقاه ته، د هغه چې کوم خلیفه او مشر مرید هغه راته آداب وښول. ګوره د ملاقات آداب چې ګورې مولانا صاحب اشرف علي صاحب وخت ډېر قیمتي دي، او چې ورشې نو وخت به کم تېروي. ګوره استاد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د چا تپوس لم لاړ شي، عیادت له تپوس لا څومره لوی ثواب دی پکې د مریض تپوس کې، نو ډېر لږ وخت به تېری. دومره وخت به تېری لکه یو غوا ته چې بچې ورپرېږدي د پیو دپاره. غولانس دی بچې ورپرېږدي پیو دپاره، هغه څومره ټیمې لکه خو ډېر لږ ټیمې، بس دومره ساعت کښېنه بس، چې تنګ نه کړي که نه. ډډه به نه وې چې کښېنې او به ډډه دیوالي سار راغلی او مازدیګره پورې ناست و ډډه دیوالې. دا مېلمه خو به سپېموله راولي. د نفت العرب کې دي که نفت اليمن کې یو قصه لیکلې ده بچریانه، هغې کې لیکلي دي چې یو سړي چې لاړ ملاقات د چرګې ځان سره یوړه. نو هغه به وله مېلمه کون ده به ورته روزانه چرګه، دا چرګه چې ده که نه دا ما تاله ډېره په مینه ساتلې وه. نو دویمه ورځ هم راغله، یاره دا چرګه چې په دې ما ډېرې زبردستې دانې ستا دپاره خوړلې دي. درېیمه هم پکې راغله، یاره دا چرګه چې ده که نه د دې ما ډېر حفاظت کړی چې دا ما تاله راوړو ډېره بلو بیا یاره دا ډېر ښه نثر و سم هغه وه چرګه راویسته، خدای خاطر وکړه دا یو څه خو موږ ماف کړه. یو چرګه داسې راوړې ده چې زموږ نه دي لس چرګان پرې وخوړل او چرګه نه خلاصېږي. د خبرې خبره داسې ده چې د وخت به ډېر نه تېرې، اوقاتو خیال به ساتئ. بلکل دا په موبایل هم ګورې د چا اوقات مه خرابوئ ښه. بس هلکه السلام څوک یې پلان کې خبرې کوم، څنګه خیمه بیا څنګه بیا هم خیمه، نور څنګه نور هم خیمه. خادمارې تپوس کو چې دی به څنګه یي، بس خیمه. نو نور خو ښې که نه، نو لس ځله خو دی ووایې که نه نور خو ښې که نه، نور هم ښې او نور هم ښې. شاګردان هم ښه دي، شاګردان هم ښه دي. په ټولو زما سلام وایه. خدای ته وګوره زه به اوس د کابله پورې ګرځم، ستا د سلام به شاګردانو ته رسوم. خصوصي دوا راته کوه. نو ټیک شوه، خصوصي څه ته ویل؟ اول په خصوصي ما پیکه. ټیک شوه، مسلمان ته دعا غوښتلم سنت دي او کولم سنت دي. دا د ښکلې خبره وکړه چې دعا راته کوه، دا ښایسته خبره ده. وظیفه راته وښایه، دا ښایسته خبره ده. مسلې تپوس وکړې، دا ښکلې خبره ده. خو څنګه او په خیر او ښې او بېګا څنګه او ماښام څنګه او خولې د باندې نری راځي او که غټې راځي او ډوډۍ لږه خورې او که ډېره خورې او
چونډې دې پړسېدلي دي او که نه دغه دي او سپېمونه دي قړمبېږي او که نه خدای ته وګوره هسې فضول خپل وخت هم ضایع کې او پردی هم ضایع کې او وی لا چپ شوی وی لا وی بنده وم وی پیکج مې چولی دی زما وروڼو او اوقات ګوره دا خو مې د ملاقات خبرې درته وکړې بیا چې ورغلم نو هغه راته وایي چې وخت ډېر قیمتي دی نو تاسو نه به دې یو څو تپوسونه کوي مخکې نه جواب تیار دی لومبې تپوس به دا کوي چې کون هو څوک اوس به دې نه خفه کېږي چې ملاقات له ورشي څوک یې هلکه تاسو نه پېژنم وایي په ټېلیفون وایي تاسو نه پېژنم نو زه څه عالم الغیب خو نه یم هېر شوي بعضې وخت کې سړي هېر شي که نو دې وجې نه ته قانون دا دی چې چا سره په موبایل هم خبرې کوي او ملاقات له هم ورځې نو ځان به ښی د فلان کې ګوره زه خو تاسو مسایل بیانوم هېر هم نه شي نو بیا ورته وایي تاسو څوک یې څه له راغلې دا به ووایي نو که وایي دوا له راغلې مې دوا له راغلې که وایي چې مسلې تپوس ته نو مسلې تپوس به وکړې که وایي چې وظیفې له راغلې وظیفه درته وښایي او بیا به وایي چې کहाँ سے آئے ہے د کوم ځای نه راغلې نو ځای به وښایي وی مونږه وی هغه درېیم ملګري مونږ ته چې مړه دا څه ټرېننګونه راکوي او دا پلان کې او ما راته نه وي چې نه ځو هلکه داسې د ګناه خبره خو نه ده خیر دننه چې ورلو سلام هم واچو مولانا شرف علي صاحب ډاډه والی وه تانوی رحمت اللہ علیہ او تپوس کون ہو کہاں سے آئے ہیں کس لیے آئے ہیں سو کے کم دینا راغلی سل راغلی مونگ ورتے ہم طالب العلم ہیں طالب دارالعلوم دیوبند سے آئے ہیں دیوبند نہ راغلی اس کو نم خایو کلی خایو نہ سب پیجنی خدا کٹ زیمو خو معرفت تپار ادا کافی دا او باغرض دعا حاضر ہوئی ہیں دعا دا پار راغلی وی مونگ دو تیدا سیو قتل چک تشریف رکھی وی چه درم تیدا سیو قتل کنا اکی نستو وی اٹھو خبیث اٹھو خبیث نکل جاؤ پس خبیثا اودا خدای دا چا خبر کو دا خو په دیوبند کی خبر کو دا پلارا کولی دا چا ہوتا تاسی دا دیتا کشف ہوئی دیتا سوئی کشف اٹھاؤ تم کو ادھے پاس سپادیسو نکل جاؤ یہ قدرے میں نے خوبیس اور مونگ دوتے ہوئے آپ تشریف رکھی تب مونگ یہ قدر عزت مونگو اے دا کشف خاوندانو قسم دے زمونگ دا کاوے علماء دیوبند خدای دیر لوی کار غشتی دی خواب دا مولانا شیخ الہند محمود حسن رحمت اللہ علیہ دا شاگردانو دا غبرت زی انشاءاللہ یو جمعہ قط بیانو کم مولانا اشرف علی صاحب شاگرد سونا کار دے خدای واغشت مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ شاگرد سونا لوی کار دے خدای واغشت مولانا مفتی کفایت اللہ شاگرد سونا لوی کار دے خدای واغشت مولانا حسین احمد مدنی شاگرد سونا کار دے خدای واغشت مولانا انور شاہ کشمیری شاگرد چی دا علم غرو مولانا شبیر احمد عثمانی شاگرد مولانا ادریس کاندهلوی مفتی محمد شفیع دا سمر لوی لوی خلق شاگردانو ماشاءاللہ پنومون دا خدای پاکا اغشتو رحمتون و برکتون نازلی نو دی با دا کشف خواهنی ملاقات چلار شے مختصر وقت بس مقردی ابا اوکے و بیا برودی چے اغلب تکلیف نہیں خبر میرونو دی پوری کولا چے امام ابو حنیفہ خبر لری لاڑا خو خیر دا مسائل بیان میں دیتا ہو کہ محمد ملاقات لراڑا استاد محمد وطوی امام سے برا پخپل شاگرد اعتمادو وی نعمان ابو حنیفہ نعمان رحمہ اللہ بیگامی و خوب لید خوب سنگاو اگا خوب دادا چی اونا دا یو غٹا اونا داو دا غی سانگی دی و پسانگو کے پانی دی او یو خینزیر راغے او دا دی اونے ٹولی پانے خوڑی شنے کچا پانے کچا شنے کچا کچا پانے دا دی اونے لگیا دی خوری او ناگانا دا اونے دا تانا اوشلے دا او یو زمری تیرا ہوا تا
او هغې زمري په دې خنزیر ور حمله کړې او خنزیر یې چیر پار کړ او مړی کړ د اونې هغه باقي پاڼې ترې محفوظ کړې ابو حنیفه نعمان داسې خوب مې بېګا لیدلی دی امام صاحب ورته وی استاد جي خوب خو ډېر مزېدار دی ډېر ښه دی تعبیر وی تعبیر یې ما ته ذهن ته الله راچولی دی دا اونه تی دا اونه تی د اونې نه خلک فایده اخلي حضرت حماد تا نه خدای څونه فایده اخلي اونه کې میوه وي اونه کې پاڼې وي خلک یې ګړو چیلو له وړي د اونې څانګې وي خشاک ته ترې خلک وړي د اونې سوري وي خلک ترې لاندې سملي مسافر ته اونه خو نو حماد استاد جي ته دا اونه تا نه دا خلک فایده اخلي د دین فایده او دا خنزیر چې دی دا کافر دهریان دي دا رالل او دلته د خلکو عقیدې خرابې کړې دا شنې پاڼې دا کچه مسلمانان دي او واقعي په دغه علاقه کې یو دهري راغلی و چې هغه به خدای نه منه او خلکو ته یې خدای نشته او چې څومره کچه مسلمانانو هغه ټول دوړه کړل اسلام کې چې سړی رنګ پورني ایمان به مضبوطه وی زما وروڼو ګورې ذهن کې واچوئ د الله په ذات او د الله په وحدانیت به کلک ایمان ساتئ او که دا ایمان هم کمزوري نو یقین مه ساتئ که لږ در باندې چا حمله وکړه نو فوراً به دې ګمراه کي او که دلته د ګمراهۍ نه بچ شي نو د سا وتو وخت کې دې تباه کوي بربادی دی ټیټ عقیده به ساتو په دې چې الله یو دی موجود هم دی او الله یو دی کلکه عقیده ټیټ د شرک عقیده به نه ساتو الله نه به هیڅ قسمه شریک موږ نه منو دا به منو چې الله یو دی دلیل به هم نه غواړو دلیل یې شته او که نشته تاسو ته خو معلومه ده یو سړی روان دی یو زمیندار لګیا دی او یو یې کوله او دا سړی ورغې دا منطقي ملا هغه زمیندار ته ویه یو تپوس ته نه کومه وی وایه وی ورته ودرونه وایه وی خدای منې وی او څو دي وی یو وی دلیل یې څه دی هغه ورته وی ودرېږه دلیل به راته وښیم چې راغې څنګه هغه دی م وایي چې ګنې دلیل به راته ښیي بیا وی ودرول او چې څنګه راغې او د منطقي ملا ته د یوې هغه چوکه ونیوه که نه خو د دغه چوکه یې ګرنسته خو نه چوکه یې ماتېږي هم نه سر خوړلی و چې وینې و تاسې یو مضبوط کلق یې ورته برابره وی څه وکې وی دلیل درته ښیم دلیل درته ښیم وی دی ته دلیل وی یو که نه وی ته د خدای په ذات کې ګستاخي کې شک کې نو هغه ذات چې موجود دی زما پړه کې واچوله چې دا مازدیګر پې و او ښې ودربه وه ما ته اړه کې واچول چې اړه کې اچوي خو هغه شته که نه بس 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 توبه توبه دا دې مړه رالل چېرې یو دی که نه دی یاره شته او که نشته اورېږه تپوس کوم شک راغی دا ایمان ختم شو دوړه شو وفي انفسکم افلا تبصرون صرف خپل ځان ته وګوره نو ته به دا ومنه چې یو خالق او مالک شته دی چې هغه خالق او مالک زما پیدا کوونکی دی او زما نظام چلی نو ورته یې وی صاحب دا دهري راغلی دی او د خلکو دا کمزوري مسلمانان د شنو پاڼو په شکل کې دي او هغه یې دنه یوړل ختم یې کړل واقعي هم داسې ده داسې ډېر خلک نن سبا ګوریات ساتي په دې فیسبوک باندې او په دې چینلو باندې بدبختان ناست دي او هغوی داسې ټریننګ کړي ټریننګ د دې یونیورسټۍ د دې کالجونه دي په هغوی کې باقاعده ټریننګ ورته میلاویږي حدیث هم زده کوي قرآن هم زده کوي ټریننګ میلاویږي چې لاړ شي د خلکو په اړه کې د خدای ذات شک واچوي لاړ شي د خلکو په زړه کې د رسول الله مبارک شک واچوي لاړ شي د خلکو په زړه کې د بخاري شک واچوي چې د خلکو د بخاري شریف نه له تور شي حدیث خو کتاب دی
لار چې د خلکو په زړه کې د حدیثو شکونه واچوي، د فقه د مسلې شکونه واچوي، چې د خلکو په دې باندې اعتماد ختم شي، نو به دین نه به د خلکو په خپله نفرت پیدا شي. تاسو نه ګورئ پرده او دا د ښځې حق او د ښځې حق. زه حیران په دې ما ښځې روزي د خپل حق دپاره، دې سړو نه پکار دي چې د خپل حق دپاره یو جلوس وباسي که زموږ حق څه شو. ښځې خو لګیا دي خپل حق غواړي، مال خپل او حق څه غواړي چې نکاح ته مې حاجت نه بي نکام زوسم او خپل کار بې نکام کوم او پرده مې نه چې بس د کوم ځای ګرځم زما جسم او زما مرضي ده چې زه څه کوم نو زه به کومه، چا سره ځم او که چا سره شپه کوم او کار څه کومه چې بس ما ته اختیار ده زما حق دی. نو معلم پکای چې زه خپل حق وغواړم که نه، کوم حق چې ما له خدای قرآن را کړی دی، نو د سړو د حق اړو تپوس نشته او د ښځو د حقونو ښځو حق مرسي شریعت ورکړی دی. شریعت په دیره کې دننه شه، ملا صاحب ته کښېنه، قرآن ته کښېنه، که ته مسلمان یې حق دله خدای درکړی دی. زما رونو داسې نن په فیسبوک راغلی دي، څوک په پټکي والی دي، ښه پټکي م والی دي او د حدیث هم درته وایي او نیمګړی حدیث به راته وایي او یو حدیث به وایي او بل به پرېږدي او د قرآن سره به ټکراو ثابتوي او بیا به ټکراو به درته ثابت کړي، ستا کې به شک واچي، بیا به جواب داسې کمزورې غوندې وکړي چې ته به جواب ته ستا ذهن لاړ نه شي، نو ستا په اړه کې به خپله په قرآن کې شک پیدا شي او په حدیثو کې به شک پیدا شي. ډېر احتیاط کوئ، کم ملا چې نه پېژنې او کم عالم چې نه پېژنې. نن سبا ګور ډېر سکالران راوتلي د علم په شکل کې، صرف د اردو کتابونه یې کتلي دي او د خلکو عقیدې تباه و برباد کړي او خلک یې ګمراهان کړل. عقیده به ټیټ ساتو د الله په ذات. که چا عقیده نه د دې دا ماربل ما دې لاس سره چې کوم دی دا ماربل د دې دا رنګ ته ختمولی شي وایه که نه؟ دا چې څومره مږې دا رنګ یې ختمیږي که نور به تازه کېږي وایه. او چې په دې دیوال کومه چونه ده دا مخامخ دیوال باندې دې له چې معمولي غوندې زور ورکې چاکو چاړه باندې نو دا چونه ته ختمیږي، فساد به ختم شي. نو ایمان به داسې ساتې چې د دې ماربل د کاڼي د رنګ په شان چې څومره مګلې کېږي او څومره خلک در باندې خواری کوي، ایمان به یې ورو مضبوطېږي. په خدای څوک اعتراض کوي خو سترګې به دې پړسېږي، په پیغمبر څوک اعتراض کوي سترګې به دې پړسېږي، په دین څوک اعتراض کوي ودرېږه چې اوس دې برابر کړو. زما خدای حق کې ګستاخي کوي، خدای دې بې خوباسته مسلمان یې که کافر یې. او چې دا کچه ایماني د دې رنګ په شان دی، د دې چونې په شان دی او هلکه دا خدا چل دی او دا پلان کې دا پیغمبر دا بخاری شریف کو دا حدیث دا کمزور یا پلان کې نو دا د چونې په شان رنګي دا بیا وغورځېږي بل ورځ به د ایمان نه خلاصې ټیټ ایمان. نو دهري راغې او ستا شاګردان د شنو پاڼو په شان کچه مسلمانان هغه یې نه وخوړل او بیا دا اونه چې وشلې ده او یو زمري ترې راووته نو دا اونه تی او ستا نه زه راووتم، زه ستا شاګرد یم، زه ستا نه راووتم او زه لګیا شوم هغه دهري باندې مې په هغه خنزیر مې هم خنزیر د دهري د خنزیر په شکل کې خدای وخوړ، ما پہ حملہ وکړو مردار میں کو انشاءاللہ دا دہری بدل ز ختمہ دہری بوی اللہ نشتا. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ مناظرہ شروع شو چې بس شروع شو دہری وتوی نور خبر نه کو صرف درې تپوس دل کو او دنیا ناسته ده یو تپوس دا کوم د خدای نه مخکې سشته وینا وې د خدای نه رستو سشته وینا ویره دې په خارج کې مثال وخایه دلیل واته مو آئے دلیل نه غواړم خارج کې داسې یو شی ماته وخا چې مخکې ته سني رستم سني هغه وی ټیک تا وی 1 2 3 شروع کوي ها وی 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4